بسم الله الرحمن الرحیم. محترم د دعا فضیلت د چا نه پټ نه دی. په دې ویډیو کې موږ د دعا د فضیلت حواله سره خبره نه کوو، بلکې د دعا د آداب حواله سره خبره کوو. دعا آداب ځکه ضروری دي چې زمون اکثر خلک دا وایي یره زما دعا چې کوم دی دا نه قبلېږي. نو موږ ته د دعا د آداب پته نه وي، د یو دوه دریو آداب پته وي، د هغې خیال ساتو، د نورو خیال نه ساتو. د دې د وجې نه زمون دعاګانې چې کوم دی دا نه قبلېږي. زما دعا نه قبلېږي دا خبره کول دا په خپله هم د دعا د آدابو چې کوم دی خلاف دي. نو دغه وجې نه په دې ویډیو کې 15 آداب د دعا درته ویم، تر اخره پورې وګورئ. د ټولو نه اخري ادب چې کوم دی تر ټولو نه لازمي ځکه دی که د ټولو خیال وساتې او د هغه یو ادب خیال ونه ساتې نو دعا چې کوم دی دا ستا نه قبلېږي. د دعا اولنی ادب دا دی چې ستا به په الله باندې د قبولیت یقین وي چې الله عز وجل زما دعا قبلوي. او دویم ادب دا دی چې دعا به د زړه نه غواړي، حضور قلب سره به دعا غواړي، ستا زړه به چې کوم دی دا به الله عز وجل ته متوجه وي. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. دا الله نه دعا وغواړئ په داسې حالت کې چې ستاسو دا یقین وي چې زما دا دعا دا قبلېږي، او په دې خبره ښه ځان پوه کړئ چې الله د غافل او د بې پروا زړه نه وتې دعا چې کوم دی دا نه قبلوي. د دعا دریم نمبر ادب دا دی چې د دعا نه مخکې د الله حمد او ثنا ویل او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف چې کوم دی دا ویل. حدیث کې راځي یو کس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې دعا وغوښته، نه پکې د الله حمد بیان کو، دا غي نه مخکې نه ثنا د الله بیان کا او نه درود شریف ویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عجل هذا د انسان چې کوم دی جلدی وکا. به هغه وغوښته، هغه ته فرمایل یا بل کس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې اذا صلى احدكم کلنا تاسو نه یو کس چې کوم دی دعا کوي نو فلیبدا بتحمید ربه والثناء علیه، هغه د خپل رب د تعریف نه او د خپل رب د ثنا نه چې کوم دی شروع کی، ثم يصلي على النبي، بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وایي، ثم يدعو بعد بما شاء، بیا د هغې نه بعد چې څه دعا غواړي هغه چې کوم دی وغواړي. د دعا دریم ادب د دعا نه مخکې د الله حمد او تعریف او ثنا او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف چې کوم دی دا ویل پکار دي. د دعا څلورم ادب دا دی چې کوم شیز د الله نه غواړي پوره تعین او قطعیت سره به هغه شیز غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داسې دعا نه منع فرمایلې ده چې یو انسان دا وایي چې اللهم اغفر لي ان شئت وارحمني ان شئت، یا الله که ته غواړې ما وبخې او که ته غواړې په ما رحم وکړې. نه، کم شیز چې غواړي نبی اسلام فرمایي وليعزم مسألته، پورا عزم سره قطعیت سره خپله مسله د الله مخې ته چې کوم دی دا چې الله دا شیز راکړي او دا شیز چې کوم دی د دې نه مې وساتي. نو دعا به چې کوم دی دا به قطعیت او مطلب دا دی د خپل مدعا چې کوم شیز ته غواړي د هغې به چې کوم دی قطعیت او یقینیت سره تعین دا کړي. د دعا 5م نمبر ادب دا دی چې دعا کې لاسونه اوچتول او کله چې دعا پوره شي نو لاسونه په مخ باندې راښکل، دا د دعا ادب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق راځي، بلکې دا ډېرو حدیثونو کې دا راغلي چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کول نو لاسونه دا به اوچتول او د دعا نه د فارغېدو په وخت به چې کوم دی لاسونه په مخ مبارک باندې راښکل. نو دا خو د دعا یو مشهور او معلوم چې کوم دی ادب دی. د دعا 6م نمبر ادب دا دی چې د دعا د قبولیت متعلق به چې کوم دی جلدی نه کې. حدیث شریف کې راځي یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، ستاسو نه د یو کس دعا قبلیږي خو تر څو پورې هغه جلدي ونه کړي. د جلدی څه مطلب دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دی دا خبر وکړي چې قد دعوت فلم یستجب لی، ما خو دعا وغوښته خو زما دعا چې کوم دی دا قبوله نه شوه. نو د دعا غوښتو کې به جلدی چې کوم دی دا به نه کوي، بلکې قبولیت به الله ته پرېږدي. الله ستا د دعا د قبلولو په حکمت باندې ښه پوهېږي چې کوم وخت کې دا دعا قبلول پکار دي. دعا په بدله کې د انسان ته څه ورکول چې کوم دی دا پکار دي، په دې باندې الله عز وجل ښه پوهېږي. ته به جلدي چې کوم دی دا به نه کوې. د دعا 9م نمبر ادب دا دی چې الله نه تضرع سره، عاجزۍ سره، منت او زارۍ سره دعا غوښتل او خفیت او پټه دعا چې کوم دی دا غوښتل. قرآن کې الله عز وجل فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیة، تاسو د خپل رب نه تضرع سره چې کوم دی دعا غواړئ، عاجزۍ سره دعا غواړئ
او خفیه طور دعا غواړئ پټه دعا دا وغواړئ ځکه قرآن کې الله فرمایي اذا سألک عبادي عني فإني قریب زما بندگان چې کله تانا د ما متعلق پوښتنو کې نو زه نږدې یم اجیب دعوت الداعی اذا دعان زه د هغې دعاګانې قبلوم کله چې زما نه دعا وغواړي نو چې رب نږدې دی نو نږدې بیا دعا کې چغ والو ته چې کوم دی ضرورت نشته بهتره خبره ده چې دعا دا په پټه باندې وشي د دعا اتم نمبر ادب دا دی چې دعا درې ځل چې کوم دی دا وغوښتی شي د نبی علیه صلات وسلام متعلق راځي چې اذا دعا ثلاثا نبی علیه صلات وسلام به چې کله څه دعا کوله نو درې ځل به چې کوم دی نبی علیه صلات وسلام دعا کوله یعنی یو شیز درې ځل د الله نه غوښتل چې کوم دی دا پکار دي د 3 عدد چې کوم دی دا په عربی کې د جمع عدد اقل نو مطلب دا دی کم از کم جمع ته چې ستا دعا دا ورسي د دعا نهم نمبر ادب دا دی چې د دعا په اخره کې د هم درود شریف دا ویلی شي ځکه علما فرمایي درود شریف هم دعا ده او دا داسې دعا ده چې دا قبوله شوې دعا ده یعنی الله عزوجل دا ضرور قبلوي اوس چې د انسان د دعا په اوله کې هم چې کوم دی درود دی او د دعا په اخره کې درود دی نو دا دعا اوله حصه چې کوم دی بېشکه قبوله ده او اخره حصه بېشکه قبوله ده او د الله د شان نه چې کوم دی دا بعیده ده دا لرې خبره ده چې ستاره دعا اولنۍ او اخرنۍ حصه قبوله کړي او منځنۍ حصه چې کوم دی دا پرېږدي نو دې د وجې نه د دعا په اخره کې هم درود ویل پکار دی علما چې د دعا په اخره کې دا وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه ادار نور قسم الفاظ سره درود وي نو دې وجې نه چې د دعا په اخره کې درود ویل هم چې کوم دی دا د دعا په آدابو کې شامل د دعا لسم نمبر ادب دا دی چې څنګه یو انسان د مصیبت په وخت کې دعا غواړي دغه رنګې د خوشحالۍ په وخت کې دعا غواړي نبی علیه صلات وسلام فرمایي من سره ان یستجیب الله له عند الشدائد کوم انسان چې په دې خبره خوشحالېږي چې الله دې د مصیبتونو په وخت کې د دعا قبوله کړي نو فلیکثر الدعاء فی الرخاء دی چې کوم دی په فراخۍ کې د عافیت او د خوشحالۍ په وخت کې هم چې کوم دی زیاتې دعاګانې دا غواړي نو دعا به الله ستا د مصیبت په وخت کې قبلېږي چې کله تا د فراخۍ په وخت کې هم د الله عزوجل نه دعاګانې دا وغوښتي د دعا 11 نمبر ادب دا دی چې کله ته د بل انسان د پاره دعا غواړې نو اول به شروع د خپل ځان نه کړې نبی علیه صلات وسلام متعلق راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه کله به چې نبی علیه صلات وسلام د چا تذکره کو د هغه دپاره بیا دعا کوله نو د خپل ځان نه به شروع کو د هغې وجه دا ده چې بل انسان څومره ستا د دعا محتاج دی د هغې نه زیات چې کوم دی ته د خپلې دعا په خپله محتاج د الله مخکې به دغه محتاجۍ اظهار کې اول به ځان دپاره دعا غواړي بیا به چې کوم دی د بل دپاره دعا غواړي د دعا 12 نمبر ادب دا دی چې خپل ځان ته یا خپل اولاد ته یا خپل مال ته چې کوم دی بد دعا دا نه کړي په دې د دې متعلق د حدیث کې چې کوم دی منع راغلی نبی علیه صلات وسلام فرمایي لا تدعوا على انفسکم لا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم تاسو خپل ځانونو ته بد دعا مه کوئ خپل مال ته بد دعا مه کوئ خپل اولاد ته چې کوم دی بد دعا مه کوئ داسې نه وي چې دغه وخت د قبولیت وي او ستاسو دا بد دعا چې کوم دی دا قبول شي او بیا وروسته مطلب تاسو په هغې باندې افسوس کوئ د دعا 14 نمبر ادب دا دی چې د دعا نه مخکې څه نیک کار کول دا د دعا په قبولیت کې چې کوم دی تاثیر پیدا کوي یعنی د نیک کار نه بعد دعا د الله عزوجل قبلوي دې د وجې نه علما فرمایي چې یعنی د نیک کار نه بغیر هم خلک دعا کولی چې خو بهتره خبره دا ده او ادب د دعا یو دا هم دی چې تاسو د نیک کار نه بعد چې کوم دی د الله نه دعا وغواړئ د دعا 14 نمبر ادب دا دی چې انسان د دعا په آخره کې آمین وایي کوم چې موږ په دعاګانو کې د دې اهتمام کوو مشهور او معروف چې کوم دی ادب دی روایت کې راځي یو صحابي فرمایي موږ د نبی علیه صلات وسلام سره د شپې رووتو او د موږ تېرېدنه په یو کس وشوه چې قد الح بالمسألة هغه په یو دعا کې الله ته ډېر منت زاري کولی نبی علیه صلات وسلام فرمایل اوجب ان خطب
د انسان د خپل دعا چې کوم دی د دې فیصله په الله باندې وکړه یعنی په الله باندې قبوله کړه که چېرته ده په دې دعا باندې مهر لګول نو صحابي فرمایي زمونږ یو کس نبي علیه السلام ته عرض وکړو چې بأي شیء یختم یا رسول الله په کوم شیز باندې به دی په دې دعا باندې مهر لګوي نو قال بآمین نبي علیه السلام فرمایل چې دې دعا په آخره کې آمین ووایي نو دا په دې دعا باندې مهر لګول دی او دا د دې دعا د قبولیت چې کوم دی مطلب دا دی فیصله کول دي په الله باندې د دعا په آخره کې آمین ویل چې کوم دی دا هم د دعا اهم ادب دی د دعا آخري او پنځلسم نمبر او آخري ادب چې کوم دی چې دا د ټولو نه زیات ضروري دی که دا ټول آداب موجود وي خو دا نه وي موجود دا دعا نه قبلیږي هغه دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي ان الله طیب لا یقبل الا طیب الله رب العزت چې کوم دی دا پاک ذات دی او پاک شیزونه چې کوم دی قبلی او الله عز وجل مؤمنانو ته د هغه خبرې حکم کړی د کومې خبرې حکم چې پیغمبرانو ته کړی الله رب العزت پیغمبرانو ته هم د پاک او د حلال خوراک حکم کړی او مؤمنانو ته هم کړی د دواړو متعلق آیاتونه په قرآن کې شته بیا الله رب نبی علیه السلام د یو کس تذکره وکړه ثم ذکر رجلا یطیل السفر نبی اسلام د یو کس تذکره وکړه چې اوږد سفر چې کوم دی دا به کړی مطلب په سفر کې وایي اشعث اغبر د ده ویښته به ببر وي د سفر د وجې نه د ده جسم چې کوم دی دا به ګردالود وي کپړې وغیره په دې باندې به خورې پرېوتې وي او یمد یدیه الی السماء اسمان ته به چې کوم دی لاسونه اوچت کړي مطلب په داسې حالت کې د انسان دعا قبلیږي چې مسافر وي ستړی وي مشقت کې وي خو ده به لاسونه اسمان ته اوچت کړي وي خو نبی علیه السلام فرمایي ومطعمه حرام د ده خوراک چې کوم دی دا به حرام وي ومشربه حرام د ده څښاک چې کوم دی دا به حرام وي وملبسه حرام د ده لباس چې کوم دی دا به حرام وي وغذي بالحرام د ده به د حرامو غذا چې کوم دی ورکړی شوي فانا یستجاب لذلک د دعا به دا به څنګه قبلیږي نو د دعا دپاره یو لازمي شی چې کوم دی هغه حلال خوراک دی چې انسان حلال خوراک کوي نو هله به د هغه دعا قبلیږي که انسان چې کوم دی حرام نو هغه هرې طریقې سره دعا کې دا ټولو آدابو رعایت وساتي خو الله عز وجل به دعا چې کوم دی دا نه قبلی نو دا د دعا چې کوم آداب ما تاسو ته بیان کړو دا مطلب حدیث کې دغه رنګ نمبروار نه دي راغلي دا نمبر ما د خپل طرف نه ورکړي بل په دې پنځلسو کې د دعا آداب چې کوم دی دا محصور هم نه دي د دې نه علاوه آداب هم کیدی شي خو دا پنځلس ما خپل طور سره چې کوم دی د حدیثونو او بعضې د قرآن د آیاتونو نه راجمع کړو چې دا هغه آداب دي چې انسان د دې رعایت وساتي نو انشاءالله الله عز وجل به د انسان دعا دا ضرور قبلوي